مشهور متکلم دی دا زما ګسته چې راته ناست دی دا مفتي عبید دی دا زما خواته چې ناست دی دا مفتي سلمان صاحب دی فقیح دی دا بل چې زموږ ملګری ناست دی مفتي نذیر صاحب دی او نوتاج ماتوریدي صاحب دا تاسو پیژنئ یو ډېر محقق سړی دی تا خو زه پیژنم چې مفتي عبید ندیم صاحب او دا خو سید اسامه شو او ته ضیاء الحق تاسو درې کسان ناست یې د ده څه نوم دی او د ده نو اول خو دا خبره ده چې زه تاسو نه ډېر زیات مشر یم زه تاسو نه دونه مشر یم که ما تاسو ته د خپل تاریخ فراغت وي او تاسو کوم د تاریخ فراغت ما ته وي نو زما ولني شاګردان چې فارغ شوي دي هغه په 2000 کې فارغ شوي دي الحمدلله نو بیا زما د شاګردان په 2010 کې فارغ شوي 8 کې او بیا به شاګردان په 2015 کې فارغ شوي دي نو زه ستاسو د نیکه مناسب یم په اعتبار د تقدم سره اسیم زما تاسو سره داسې څه بد کلامی یا صدا سے خبر نه رشي چې پاغي باندې زمونږ استادو څه خبر راشي په کار دی چې تاسو یو درې سلور مالکان د خپل عمر ناس وي او دا بعضی خبرې مونږ مشرانو ته نه پرې خو دي خو زه ته په تفصیل پیوم زما استاد مخکې نم رابطه وا هغه رابطه زما استاد راغلی و چې تا ماته یو ځل فون وکړ چې مفتي صاحب زه درځم بیا دې فون وکړ خو زه مصروف یم تا ماته رابطې دې ما سره وکړې ما وې زه به درته خبر اورم چې دې څه وایي خو زما تا نه یو دوه ځایه ډېر زیات زړه خفه شو اولنی خو مې د نه دا زړه خفه شو چې ستا یو پوسټ ما ولید پوسټ هم نه کلیپو د جمعې تقریر دی کاو او زمون یو ډېر معزز زما د عمر سړی دی مولانا عبدالروف شاکر صاحب دا ما د مرګرو ته وي او هغه چرته په بازار کې ګرځېده غریب بوټونه غوښتل نو تر ولګې د تا ډېر په عجیبه انداز سره دا غ ذکر وکړو په هغې زما زړه ته ډېر تکلیف ورسېد مولانا عبدالروف دا زمونږ همزولی سړی دی او ته وی ځان په بازار کې ذلیله کوي او خدای دې نورم ذلیله که داسې سال پاس دی وي ستا به یاد شي په دې زه تا نه ډېر خفه شوم نو چې خفه شوم نو بس خفه شوم بیا بل ورځ مولوي صاحب ته یو پوسټ وکړو او ستا د ایډیا نه وشو او هغه تا ده ووي اوس چې تا کړي نو به د هغې وضاحت وکړي خو تا نه کړي بل چا کړي نو د هغې به وضاحت وشي ستا د ایډیا نه پوسټ دا وشو چې یاره مولانا فضل الرحمن دی یا که مولانا فضل الرحمن نه وي نو د جمعیت علماء اسلام غټه واړه د ما سره په جمهوریت په کفر باندې مناظره وکړي دا پوسټ مال الکان ورور ما دا لکه دا لکان دي خبره اتره به سم کی بیا خبره اتره داسې سم نه شوه نو ما ته یې پوسټ وکړ چې تنظیم تحفظ عقاید علماء دیوبند د مولانا ندیم صاحب دا چیلنج قبول کړی دی بیا چې ما څنګه زما په حکم باندې دا پوسټ شو زموږ تنظیم مولانا مفتي عبید ما سره رابطه کې شو چیرې هغې سره رابطه کوم څنګه چلو کوم مې یاره ستا اختیار دی چې ته څنګه کې وکړه نو زما خیال دا و چې دا کشران به کیني دوه درې مبادیات به توی کي دعوه به توی کي اصول دعوه به توی کي جواب دعوه به توی کي هغه پکې دوی چې مفتي ندیم صاحب وایي چې نه مفتي صاحب به ما سره کیني مې دا خدای را پیښه کړې دا اوس چې اوس نو د نیکونو مطالبه کوي نو بس زه خیر دی دا نیکه به مسره کینی نو مونږ په الحال تعالی دې راغلی مناظره سبا کولی بل سبا کولی غزان خبرې دي تعالی مونږ دا راغلی چې دا کوم خبره شروع شوې ده او ته کې او کوم انداز سره کې نو ته به مونږ خپل مدعا بیان کې چې زما دا مدعا ده بیا به دا غي نه مونږ خپل رست مدعا ته هیڅ جګړه د سره نه کو په دې اطمینان ساته خبره کوم ښه په دې اطمینان ساته نه دی رټو نه دی ملامت کو نه د سره جګړه کو خو دلیل بدنه غواړو
که دلیل دی راته راکه ښایسته دلیل دی راته راکه مزیدار دلیل دی راته راکه زمونږ قلوب په انشراح الصدر وکړو نو مونږ تانه ښه مولیان بیو مونږ تانه ښه متقیان بیو مونږ ستا د نکاح همزول یو چې ته د آخرت غمکین او ستانه ته به لا زه 40 کاله په دنیا کې پاتې کېږې زه 10 کاله یا زه د 15 کاله پاتې شم نو زه اقرب الی الاخرت نو ستانه به زه زیات د آخرت کوشش کوم نو ستانه به چې زه د آخرت کوشش کوم نو زه به طلب د حق تانه ډېر کوم نو زه به ستا خبر ومنم خو کتاب الفرض په خپله مدعا باندې دلیل ورنکړه یا دلیل دې خو ورکړه خو په هوا کې دې مرغۍ ونیولې د هوا مرغۍ زه بې کتابه خبرې ته وایم نو یا به ته زمونږ قول ته رجوع کې نو یا به ستا قول ته مونږ رجوع کوو او یا به ته زمونږ قول ته رجوع کې دا دوه خبرې دي او ښه په ابهام او تفهیم سره که چېرته ما تا ته دا بده خبره مو ووایم چې ته ما ته وایې چې باباجي خیر دی دا د ادب باباجي دا دې را سره بده وکړه یا دا دې زه ورټلم یا زما دې ملګرو تا ته څه بده خبره وکړه نو دا ټول زما شاګردان دي د هغه ځای نه دی پورې زه به دوی ته وایم چې لکه دا خبره تاسو بده کړې ده خو مونږ به ته پیې چې دا ته څه وایې که نه په دې به مونږ پیې د مدعا په صورت کې تنقیحات به یو بل سره وکړو چې یا ستا د دې خبرې څه مقصد دی یا زما د دې خبرې څه مقصد دی دا به یو بل سره کینو چې مبادیات زمونږ توی شي انشاءالله ډیري به زه راوالم او تا ته به یو ورځ درکړم چې په دې باندې به انشاءالله په ادله او اربعو باندې مناظره کېږي مونږ دې له راغلي ستا که څه خبرې تا ته اجازت دی چې وکړي الحمد لله والصلاة على أهلها ټول اول خو زه نو ستاسو ته خپل غریب خانې ته د راتګ هرکلی ویم الله رب العزت دې تاسو ته اجر درکړي چې زموږ غریب خانې ته راغی او باقي واقعي حضرت صاحب تاسو لوی خلک یې کمزور یې سم نه یم چې کوم زیاتي خبرې دی به پرېږدو مقصدي خبرو ته به راشم اول نمبر د مولانا عبدالشاکر صاحب عبدالروف شاکر صاحب متعلق تاسو وفرمایل نو ما چې کوم دا ویلي شره مولیان ګرځي او مطلب ځان ذلیله کوي بالکل دا ټکي ما کړی باقي چې ما بیا دا خبره کړې شوم چې بیان پر کاشته شره خدای دې ذلیل کړي نو هغه مې عمومي خبره کړې ما وایي چې څوک د الله پاک دین ذلیل کوي الله دې مولیان ذلیل کوي امې داسې ویریږي یعنی دغه خبره د یو شخص ته نه ده او دا غي بیا خپل وجوهات د چې ما دا ولې ویلي دي نو هغه تحریف په دین دی خامخا انسان ځینې خبرې پر رد العمل ما عمل ته نه کتل چې رد عمل ته کتل کی رد عمل ځکه سخت شل د مخکې عمل سختي مخکې تیر الیکشن کې دی بیان کړی دا بیان اوسم پر ریکارډ شته چې په مسجد کې دا بیان کوي چې تاسو ته الله تعالی کله کارکونان ته وي د جنگ بدر د صحابو اجر درکړي حالانکه بیا ان شاء الله تفصیل کې راشي شي دغه دوه صحابه کرام چې د بدر صحابه دي او د حدیبیه دي نو په دې علماء بیا کلام کړی دی اجر ته هیڅوک نشي رسیدلی هیڅوک نو دا ما تحریف فی الدین ګڼلې دی دغه د وجنه ما ځکه الفاظ سختو بهرحال که بیا د لزار شوي نو هغه موږ معذرت کوو دویمه خبره تاسو د پوسټ حواله سره وکړه چې هغه کوم پوسټونو پوسټ غالبا چې ما بني شیر کړي مرګور شیر کړي دا تقریبا د نن نه همیشه به کې مولسي محترم دا ګروپونه په دې واتس اپ کې نو په دې د دې وضاحت ټول درته کوم نو په هغه ګروپ کې مرګري لګیو نه یو طرف نه جمعیت العلماء اسلام مرګري او بل طرف نه تزمون نظریاتي دغه مرګري نو دی به بحث کول نو ګروپ کې زمو کله کله ما ګروپ وکړو نو هغه کې ډیر زیات بد حالتو یعنی بیخي غینا دو زد او ذاتیات نو ما ګروپ کې پښتو کې پوسټ وکړ مرګور ته ویل شيره دا کوم سره وانه ګروپ کې دا پریدي دینه سره جوړیږي البته کوم مرګریم تیاری نو ټول ته موږ دا دعوت د چکینو خپل کې به خبرو کو دا د موبایل خبرې نه دي بیا دینه مرګرو دا پوسټ اوشت کده پښتو اردو ته والو بیا شیر شو بس دا خبره خورا وا نو دا جو سنې نه دي ان سو مې شي مخکینه دي باندې اندازه مرګرو ته دغه شي دغه وضاحت باقي د مدعا متعلق او د ځان ان شاء الله العزيز دا څه خبره نشته دي مونږ هم ځان په ور غواړو مستاسو کشرانیو
چې تاسو په موږ شفقت وکړئ موږ پیښو زموږ هم زړه کې څه خبرې دي نو تاسو په لاس باندې موږ بالکل ارس رجوع تم تیارو بیعت تم تیارو تاسو زموږ مشران موږ تاسو کشران څنګه تاسو فرمایل عزت عناد داسې هیڅ قسم خبرې په دې کې نشته موږ احقاق د حق او حق رسایته هغه مطلب دی باقي تاسو فرمایل چې د مدعا خو بزم چې تاسو ته ځکه اندازه لګېدلی چې مطلب یو سړی چیلنج کولی نو خامخا هغه پوسټ هم ما وکړه چې هغه په کوم انداز سره قبول شوی نو دې نه پته لګي چې تاسو به زموږ په مقصد باندې پوه شوي نو وضاحت ته به ضرورت هم زویم نه وي بالفرض نه مونږ محترم که تاسو بیا وایو نو بیا موږ خیر وضاحت وکړو اوس چې مونږ شوي وو واسطه بیا ټول چې دا توجیه به معنی یو د قایل وجود نو بیا تاسو لري ډېر کلی دلیل وړي نو دا په تفهمو خامخا مونږ ته چې دا دا خبره اگر حضرت سے چیلنج قبول شوی دی کنه نو چې نو قبلي چې خامخا تاسو په مطلب شوی یې کنه چیلنج مونږ په دې قبول کړی چې تا ویلي چې جمهوریت کفر جی جی بس دا په حال باندې جی تاسو بیا جواب کاروي کړی چې جمهوریت په کفر باندې مونږ ته چیلنج کفریت باندې قبول دی نو اول تاسو وضاحت کی بیا مون خیر د خپل چې جمهوریت په کفریت باندې څه مطلب دی جی جی دا تاسو ته وضاحت بدل لمن کوم نه جی زموږ د مدانو تاسو په کوم انداز قبول کړی ورته ستر مو چې نه کوي کنه څنګه اندازه مو تاسو شي کنه دا وضاحت سره غواړي دا پوسټ اول مونږ کړی دی او تاسو اول کړی دی نو چې تاسو کړی دی نو څه مدعي کنه نه اخو خبره سي نو بس او وخت کومه داوا چې دا غوا نه چې خبره کو دا پوسټ مونږ اول نه کړی تا کړی دی چې تاسو جی چیلنج قبول کړی تا پوسټ او باسه چې زیره ته وېما تاسو جی ا پوسټ او باسه تاسو ولا ستاره اصل کې دې خبره کوم نه جی نه لکه ګوره په اوا کې تاسو خبره مکوئ ځکه چې تاسو ستړي شمه کنه زه بوډای ما دا خو ځوان دی کنه نه خیر دی کنه ګوره زه بوډای ما که چرته زه ستړي شم نو زه به خپل مرګورو ته هم چې لکه استاد ګوره ندیم مولوي صاحب خامخاطبه د خپل مدعا توضیح کې چې تا د خپل مدعا توضیح نه کړې مونږ مخکې ګورې نشو تللی تاسو ورغلئ او کنه تا چې وضاحت نه کړې مونږ هیڅ نشو تللی دا دا کار خجی حضرت سے محترم څنګه چې مون پوسټ کړو نو پوسټ کې ما دا لیکلو چې مروجه چې کوم جمهوریت دی نو دا مطلقاً کفر دی کنه جی مروجه موجوده جمهوریت پوسټ زما دغه او داوم فیسبوک په خبره ختمي سبا کو جی دغه دا کبه تاسو نور وضاحت غواړي دې وضاحت کو او جی شکم او جی یعنی مروجه نه معنا جی آمين آمين سيد إن شاء الله مروجة جمهورية مطلقا كفر مرسي محترم حضرت سي محترم دغه تاسو ملکی مولي کړی دا نه وزیر مولي کړی دا او جداولي کې تاسو لیکي کته تصویر لینو هغه دلته شته مولي کړی مونږ صرف د خپل یاداشت لپاره خاجي چې د یاداشت خاجي ها پس دا مو لیکل به تاسو درکو به ګوري بیا نه تاسو جواب داوا یا سلیکي نو ندی وی بیا به خیر دی خدا یو خاجي بلا زل څه غنښت نه جنا زل څه نشته حضرت سے خبر جی کاغذ را استاد دې په جواب استاد دې دامي په جواب کې دا ورته جواب دا مفتي صاحب چې ستا دا ودا د جمهوریت مطلقاً کفر دی مروجه جمهوریت
مروجه قیود دای پکې جواب داوا په نیم د معارضې زموږ دار چې جمهوریت مطلقاً کفر نه دی په وخت د ضرورت کې بعضی جمهوریت جائز راغلی دی دا زموږ جواب داوا لخوا جمهوریت مطلقاً کفر نه دی ولیکا جواب داوا دا نه دي دا زما کاغذ په شکل او په نعمت د معارضه باندې لا زما غني دا جمهوریت مطلقاً کفر نه دی وقت ضرورت او بعد جمهوریت جائز دی جمهوریت مطلقاً کفر نه دی ستاسو دعوه ده چې جمهوریت مروجه چې کم دی مطلقاً کفر دی زمونږ د اړخنه جواب داوا علانمت المعارضه نجي رشید زبا تویم د کتاب پرول به تویم ان شاء الله مولوی موږ سبا می تاسو به می چې جمهوریت مروجه جمهوریت مطلقاً کفر دی دا تاسو خلاصه نه دا خود چې ته یو غنټه لګیو د دې توضیحات کې موږ بتاته نه څونه یو غنټه چې دویمه غنټه لري غوښته هغه بدل رعایت فی سبیل الله خاجي مولوی بسم الله الرحمن الرحیم یو خبره کومه دا د واد تویم د ملګری لګزین خلاصون په یو خبره باندې مولوی صاحب مدعا هم مدعی لکی هم به مدعا علیه لکی موجب او سائل بدوانه لیکل کوي بیا چې موږ جواب داوا وایو هم به موجب لکی هم به سائل لکی ځکه چې بده باندې موږ مبحث کو هر یو تبدوانه مخ ته کولاو پرتی ستاسو چې کوم مدعا ده چې جمهوریت او چې کوم مروجه ده مطلقاً کفر دی زمونږ مدعا هغه په نعمت د معارضه کې موږ ذکر کو نو چې په نعمت د معارضه کې ذکر کو د خپل مقاصد دي زمونږ هغه نه د جمهوریت مطلقاً کفر نه دی په وخت د ضرورت او بعض جمهوریت دا جایز دی او وقت ضرورت او بعض جمهوریت جائز دی زمان جواب داوا جمهوریت مطلقاً کفر نه دی مطلقاً کفر نه دی وقت ضرورت او بعض جمهوریت جائز دی جمهوریت جائز دی اوس د دین ورستو تاسو مدعیانی او د مدعی شان دا دی چې د خپل مدعا مناظره درې حصو ته تقسیم ده یو ته مبادیات و یو ته اوسات و او یو ته مقاطع و مقاطعات نو تاسو نه په دې داوا کې با منګه څه تشریحات طلبو تنقیحات بدرنه طلبو سیب تاسو اجازه ته خجی اولا زدا سوال کوم چې تاسو دا مدعا غلطه ده دا مدعا غلطه ده په څو وجوهاتو باندې یو خو ځکه غلطه ده چې دلته دا کفره یک پورو کفرن دی دا محمول جوړیږي او جمهوریت موضوع جوړه شوې ده نو حمل د وصف راځي په ذات باندې او حمل د وصف په ذات جایز نه دی غټه خبر یو غلطی مدا کړی ده دویمه مسله دا ده چې دا ستاسو مدعا دا مشتمل دا په اجتماع النقیضین باندې اجتماع النقیضین د سدا چې مدعا چې کلی دا قضیه او تصدیقي به قضیه او تصدیق کې فرق جدا خبره ده خو خصوصي په قضیه کې چې راځي منطقو کتابونه به مویلي د کې تصورات ثلاثه مع الحكم یو پکې حکم او درې تصورات تصورات چې دي دا لا حکمي او په دې کې چې دا کم اذعان دی حکم دی نو دا حکم دی نو دا مشتمل شو په لا حکم او مع الحكم باندې نو دا ستاسو مدعا مشتمل د په اجتماع النقیضین باطل دی د دوه خبرو جواب وکړي به
شرایط مناظره دعوا جواب ادامه وزارت نشه انتهاء تدریس تویو صحافت مكملات هو خير ده كله بشر خیر دی وای خیر دی زه خیر دی زه دا خير دي نا دي ده خير لك دي شنو سيش ولسه محترمه دعوه مونږه پیش کړه چې مروجه موجود نه خو دي مونږ ویل دي ته خلاصه ورويستو بیا مطلب جواب داوم دی ویل کنه زمونږ داوم تاسو مکمل و نه ریدله وضاحت سره نه جی تاسو خپل تاسو کوي دویم نمبر دا کومه دغه مروجه او دا کوم مشهور او کوم مجادلی دي مولوی محترم دینه اوزونه خوي نه اصل مقصد تراشو مولوی محترم اصل مقصد تراشو المناظره بالعلم لنصرة الحق بالکل عبادت ته دا مونږ ته پته ده ځکه مونږ په تور عبادت لګیایو مناظره تقسیم دا حصہ ثلاثه بالکل مبادیات د ومنګه تنقیح او تشریح دا مدعا بالکل اوس ګوره چې علامه لیکلي دي په مناظره په تعریف کې توجه المتخاصمين بالنسبه بين شيئين اظهار للصواب بالکل دا د دلال شی اوس مناظره کو نسبت په طبعا بنور اعتراضونه وارد دي کې بزتا د اصول مناظره د شیبي په نیمه چلیږي هغه کومنتي کوي کومنتي په بازم قبل خبره کوي باغ التویلی چې توجه المتخاصمين بالنسبه بالکل نسبت اتصالي دي انفصالي دي حمليه په شرطي دا غینه ورسته به موجب او معلل دي كم توجيهات مولوسة جی جی سبق پڑھے انگریزی باندې جی جی مبارک ناس جی کومه خبره کوم کتاب جی توجه المتخاصمين بالنسبه لازم مولوسه دا په موضوع محمود کې برازي بالکل قضیه کې برازي بالکل زه دا قضیه باندې د مناظره په توګه مولوی محترم زه مشدینه تیر شه د سی وایي چې موږ نه راځو دینه تیر شه بس ګوره کبیا مطلب موږ داسي دیو جانب بل جانب دغه تلار شو ما مولانا عبدالرحمن د اخرنی کارکون بالکل بيخي په کشرانو شاګردانو کې ما ویلي دی وخت مګورو جی مې سه یو شخصیت دی والله العظیم ما لا جی جی سه اړه ان شاء الله الرحمن جی بیا دوباره کوم مناظره به تاسو نه مخ او جا چې سه د شاګردان سره جی جی سلمان مولانا سید نو څومره علماء جی 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 مولانا سید خبره کو مناظره یو په اواز مناظره او جا خبره نه او جا اوس الګا او جی دا مبادیات دا چې ټیک ټاک جی جی کتاب نظر باندې کزه کومه